الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. مخکې دا خبره وشوه چې الله تعالی وایي کافرانو سره دوستی مکو. دوستی نه مراد دا دی، مونږ بار بار ویله چې یو سړی د هغې دپاره جاسوسي کوي او د هغې سره په کفر په کارونو کې تعاون کوي او هغې مشران کوي، هغې له مهدي ورکوي، نو داسې دوستي د کافرانو څخه حرامه ده او هسې خیرخواهي هغه د هر چا څخه ده. نو الله وایي د کافرانو سره دوستي مه کوئ. دوه علتونه ذکر شو. یو وجه دا ده چې دی خو ستا په دین پسې ملنډې کوي او ته راځې او د هغه سره دوستي کوې، د دې دا مطلب دی چې ته به د خپل دین کې سنجیده نه یې. دویم علت دا ده چې ګوره په اذان پسې ملنډې کوي، په مانځه پسې، په رکوع پسې او په سجده پسې ملنډې کوي او ته ورسره دوستي کوي. اوس درېیمه وجه بیانوي، هغه دا ده چې د ده سره دوستي مه کوه، دی د ایمان دشمن دی. دی چې دا تا ته قار دی نو په دې وجه قار دی چې په تا کې توحید دی، په تا کې ایمان دی او دی په دې باندې غصه دی. یاره په هر څه کې دین زوتی، الله دا وایي او رسول دا وایي، بل څه کار د شته اوګه نشته. نو دا کافرانو چې د مسلمانانو سره نفرت دی په توحید باندې دی، په ایمان باندې دی، نو ستا توحید نه مني، ایمان دې نه مني، ځکه ورسره دوستي مه کوه. دا وجه دا د آیات مقصد دی. قل اوایا یا اهل الكتاب، اے کتاب والو، یهودیان او عیسایان، هل تنقمون، تاسو نفرت نه کوئ منا زمونږ سره، تاسو غصه نه یئ منا مونږ ته، الا ان آمنا، مگر په دې وجه باندې چې مونږ ایمان نه وړی دی په الله باندې، وما او په هغه څه ایمان نه وړی دی انزل الینا چې مونږ ته نازل شوی دی، وما په هغه څه باندې انزل من قبلو چې مخکې نازل شوی دی. نو تاسو مونږ ته په دې غصه یئ، په ایمان راته غصه یئ، په توحید راته غصه یئ. وان اکثرکم فاسقون، او بل په دې وجه تاسو مونږ ته غصه یئ چې اکثر به تاسو کې نافرمان دي. نو د مؤمنانو سره دشمني ده او یا دا مطلب دی چې مونږ مؤمنان یو تاسو فاسقان یئ، بد عمله یئ. امام قرطبي وایي یو سړی چاته وایي ته ما ته غصه نه یې مګر په دې وجه باندې چې زه پاک دامن یم او ته فاجر یې. نو دویمه وجه دا ده چې تاسو مونږ ته ځکه غصه یئ چې تاسو کردار ټیک نه دی، د مؤمنانو کردار ټیک دی. دا معنی هم د دې ټکي کېدی شي او دا معنی هم کېدی شي چې تاسو مونږ ته ځکه غصه یئ چې تاسو فاسقان یئ. فسق دا سبب د غصې دی په مؤمنانو باندې. کافران او فاسقان د مؤمنانو سره دشمني کوي، نو لہذا تاسو د دې سره دوستي مه کوئ. عرب امارات والا راولګېده او د اسرائیلو سره یې څه معاهده وکړه. اسرائیل و دا خبره کړو چې مونږ به د اردن په مغرب کې نور کاروایی نه کوو،
نو عرب اماراتو ته وویل چې ټیک ده. په سوال باندې نتنیاهو چې دی د اسرائیل وزیر اعظم دا بیان ورکو چې مونږ خپله خبره پرېښودې نه ده، معطله کړم ده. د څه وخت دپاره به مونږ د مغربي اردن نه به قلار شو، او دا مطلب زمونږ هرګیز نه و چې مونږ دا د سر د مغربي اردن مونږ پرېښودو. په سوال یې پسې دغه وویل، په سوال باندې ته دوکه کړې. نو داسې دا دوستي کې د هغې سره دا ټیک نه ده. بل دا ده چې دا دوستي ځکه ټیک نه ده چې هلته د هغه سره د مسلمان جنگ روان دی. د چا سره چې د مسلمان جنگ وي د هغې څه خیرخواهي هم نشته، د څو پورې چې هغه اسلحه ایښې نه. قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبة عند الله. د دې آیات کې دا مسله ده چې د ده سره دوستي ځکه مه کوه چې د ده دین ناکاره دین دی به مخ ته ځمه، او دا ناکاره خلک دی الله به غضب کړی دی، لعنت یې به کړی دی. د دیو نه شادوګان او خنزیران جوړ کړلي او دیو د شیطان عبادت کړی دی. ناکاره دی دین د دیو او ناکاره دی دا خلک. نو دا پنځم علت شو. دوستی وسه ځکه مه کوو چې ایمان ته دې بد ګوري، د توحید دشمن دی. او پنځمه وجه دا شو چې دوستي وسه ځکه مه کوه چې د ده شر ناکاره شي. دا ستا دین ته هم ناکاره وي، په خپله باندې ناکاره دی. قل ورته ووایه هل انبئکم، آیا خبر در نه کړم تاسو ته بشر من ذلک، په ډېر ناکاره باندې، من ذلک د دغې دین اسلام نه. دیو راله دا خبره وکړه، نبی علیہ السلام سره څه خبرې کولې. نو یو خبره پکې دا وکړه چې په الله قسم دی چې مونږ ته ستا د دین نه ناکاره دین نه دی معلوم. نبی علیہ السلام ته ویل ستا دین چې دی نو ډېر کم دی په اعتبار د برخې سره، او ډېر ناکاره دی په اعتبار د مرتبې سره. نو دا د هغې خبرې جواب دی چې ته زمونږ دین ته ناکاره وې. زه ستا خبر به د یو منټ دپاره ومنو، دا بالفرض و تقدیر چې ته وې چې دین اسلام ناکاره دی، ستا دا خبره ما ومنو ده. راځئ بیا به مقابله وکړو چې دین اسلام هم ناکاره شو، یهودیت هم ناکاره شو. راځئ چې دا دواړه وګورو چې کوم یو د الله تعالی په نسبت باندې ښه دی. نو چې ستاسو دین ښه دی به تاسو خو الله لعنت کړی، شادوګان او خنزیران یې نه جوړ کړل، ستاسو دا ناکاره. قل ورته ووایه هل انبئکم، آیا خبر در نه کړم تاسو ته بشر من ذلک، په ډېر ناکاره باندې، من ذلک د دغې دین اسلام نه چې ستاسو په نس ناکاره دی. راشه چې د دې نه په ډېر ناکاره درته خبر در کړم. مثوبة په اعتبار د بدلي سره عند الله د الله په نس. راځئ چې وګورو د الله تعالی په دربار کې د چا دین ناکاره دی. نو ګوره دین من دل د مضاف راوباسه. دین من دین د هغه چا دی لعنه الله چې الله پې لعنت کړی دی، وغضب علیه په هغه باندې غضب کړی دی، وجعل منهم القردة والخنازیر او جوړ کړی دي د هغې نه شادوګان والخنازیر او خنزیران. وایي دا کومه خلکو نه چې دا دیو د خالي په ورځ باندې کومه ګناه کړې وه، د نوجوانانو نه شادوګان جوړ شو او د بوډاګانو نه خنزیران. یو قول دا ده. او دویم قول دا دی چې د موسی علیه السلام په وخت کې د دیو نه دغه جوړ شو، د شادوګان، او د عیسی علیه السلام په وخت کې د دیو نه خنزیران. وعبدت طاغوت، او دین د هغه چا ناکاره دی چې هغه بندګي د شیطان کړله. د شیطان بندګي یو د سخي بندګي دی وکړله. دویمه د شیطان بندګي دا ده چې د شیطان خبره یې منولې ده. اولئک دا کسان چې د شر دا ډېر ناکاره دي، مکانا په اعتبار د مرتبې او د حالت سره. شر دقه دی، دین اسلام شر نه دی، ناکاره نه دی. و ازل او ډېر زیات خطا دي او ګمراه دي عن سواء السبیل، د سمې لارې د توحید نه یا د سمې لارې د منځ د سمې لارې نه خطا دي.
و اذا جاءوكم بل وجب یعنی آسان دی چې دی منافق دی دی چې د نبی علیہ السلام مجلس ته راځي نه په زړه کې چې کومه خبره راوړي واپس د هغې سره وایي هغه منافق هغه کفر یې بېرته وړي د ځان سره دا کافر هم دی واذا جاءوكم کله چې راشي تاسو د قالو وایي آمنا موږ ایمان راوړی دی وقد دخلوا بالکفر او دیو داخل شو دي د کفر سره نبی علیہ السلام مجلس ته وهم او دیو چې قد خرجوا به د دغه کفر څخه بهر ته راوتي دي والله والله چې د عالم ډېر ښه پوهېږي دی بما کانوا یکتمون په هغه څه باندې چې دوی یې پټوي چې هغه کفر او نفاق دی وترا کثیرا منهم دا ومه وجه ده دوستي ورسره ځکه مه کوه چې دی بدعمله دی کردار هم ټیک نه دی ته چې ګورې نو په ګناهونو کې لګیا دی منډې وهي په ظلم کې دی وړاندې دی او د حرامو په خوړلو کې دی وړاندې دی چې کردار یې ټیک نه دی ته ورسره څنګه دوستي کوې دا ومې علت شو وترا کثیرا منهم تبعین ډېر کسان منهم د دیو نه یسارعون چې مخکې کېږي به وړاندې کېږي به فی الاسم په ګناهونو کې والعدوان او ظلم ته به وړاندې کېږي چېرته چې ظلم یې دی ورسره ملګری واکلهم السحت او سبقت به کوي او منډې به وهي په خوراکونو د چا کې د حرامو کې چې مراد د رشوت دی او سود دی لبئس ما کانوا یعملون ډېر بد دی هغه عمل چې دی یې کوي چې ګناه دی ظلم دی او حرام خوړل دی او آخري وجه دا ده چې دوستي ورسره ځکه مه کوه چې د دې مشران هغه مشران خلک د قوم مشران ښایي خو دا کشران جګړې کوي اکثر داسې په دنیا کې که ډېر ښه مشران هم شي خو هغه کشران خو بس کشران یې د هغې نه جګړې وشي خو د ده مشران هم ټیک نه دي که نه مصیبت دا دی د ده مشر هغه ځان له بدي کې دی چې بس چېرته خلکو زه ومنو دی نو که هر څه یې کولی نو مشر هم ښه نه دی لولا ینهاهم الربانیون ولې نه منع کوله دیو لره هغه الله والا خلکو والاحبار او هغه علماو بعضې خلک وایي لولا ینهاهم الربانیون ولې نه منع کوله دیو لره علماو د عیسایانو والاحبار او علماو د یهودیانو دا معنی یا لولا ینهاهم الربانیون ولې نه منع کوله دیو لره هغه پیرانو مشایخو او صوفیاو والاحبار او عام علماء د سنه عن قولهم الاسم د قول لدیو د ګنانا د دین ولنه من کول واکلهم السحت او د خوراک د دې حرامونه ولنه من کوله دا د علماء نه ګیله ده لبئس ما كانوا يصنعون ډېر بد دی هغه شی یصنعون چې دی کوي دل د مولانا مفتی شفیع رحمه الله ډېر ښایسته خبرې کړلې ګوره د عوامو په دغه کې یعملون ویلو د علماو په دغه کې یصنعون ویلو یعملون هغه کار ته وایي چې سړی قصدن وکړي نو دیو چې دا ګناهونه کول او ظلمونه کول دا داسې نه چې ارادې نه بغیر شو ښه ارادتن یې کړو او یصنعون معنی یو کار کول د دې وجې نه چې سړي ته پکې ګټه ښکاري د سړي ورسره مینه او دا علماو چې دا خلک نه منع کوله نو دیو په دې کې مینه وه ویل زه چې موږ د هر څه راکوي او موږ ته چې دی نو لوی لوی نومونه وایي او زمونږ خیال ساتي نو ویل زه دغه مرتبه زمونږ او ستاسو دپاره پوره ده نو په دې وجه باندې د دیو عمل ته یصنعون ویله چې دیو چې دا خلک نه منع کوله نو دیو ته پکې ګټه ښکارېده ګټه دا وویل که موږ چا ته څه ووایو بیا به زمونږ دا خبره به خلک به بیا خبره نه مني او خلک به وایي چې دا حق پرسته دی دې ځای کې بله دا خبره زده کړه چې ګوره الله تعالی د ابن جریر وایي په دې ځای کې چې دا په قرآن کې ضحاک ابن مزاحم ویلي دي چې دا په قرآن کې ډېر سخت آیات دی او ډېر لرې آیات دی چې الله تعالی وایي دی علماو دا خلک ول نه منع کوله ګوره الله تعالی چې دی نو ګیله په دې نه ده کړ چې دیو امر بالمعروف ول نه کوو دې وي خبرې د لږ وکشي الله تعالی د علماو نه دا ګیله نه ده کړ چې دیو امر بالمعروف ول نه کوو څه ګیله دې کړله چې دیو نهي عن المنکر ول نه کوو الله تعالی دې په دې باندې خفه شوی دی نو د علماو دپاره امر بالمعروف به هم کوي
لیکن د هغې نه لویه ذمهداري دا ده چې دی نهي عن المنکر وکړي. د ډېرو خلکو دا خیال دی چې موږ چاته وایو چې هلکه امر بالمعروف ورته کوو نو نهي عن المنکر ورسه پخپله راځي. داسې نه ده چې یو سړی وایي مانځه ته راغی نو ګناه به پخپله پرېږدي. ټیک ده په دغه ځای کې خو صحیح شوه، لیکن نهي عن المنکر دا ځان له یو باب دی، ځان له ذمهداري ده چې علما نهي عن المنکر وکړي. لہذا مولانا طارق جمیل صاحب ته مونږ وایو چې ته خو ډېر غټ عالم یې، لیکن ستا مونږ نهي عن المنکر چېرته ونه لدو. تا په یو غلط کار باندې رد مونږ ونه لدو چې راغې مخې ته. منم چې ته امر بالمعروف کې یو ډېر لوی سړی، لیکن د علماو اصل ذمهداري نهي عن المنکر ده چې حکومت کوم غلط کار وکړي او په هغې باندې رد وکړي. کوم خلک چې ګورې ځان د دین والا خلک وي د هغوی مخې ته به نهي عن المنکر مخکې کوم هلته چې منکر کېږي په کار ده چې هغوی پرې رد وکړي. دا اوله ذمهداري د علماو نه، په دې باندې الله تعالی د علماو نه خفه شوی. بله خبره په آیات کې دا ده چې کوم هلته ورانې راځي نو څنګه چې د هغې پولیس ذمهدار دی، پولیس او حکومت یې ذمهوار دی، عدالت یې هم ذمهوار دی، دغه شان علما هم ذمهوار دي. علما ځکه ذمهوار دي چې تا کار کړی دی که نه دی. که ته ټوله ورځ پیرقواریت بیانې او خپله ډله بیانې، کوم هلته جرم راغی نو دغه ټول پولیس هم په دغه ځای کې مجرمان دي، په دغه ځای کې حکومت هم مجرم دی، عدالت هم مجرم دی، د دې سره سره علما مجرمان دي. ولې چې تا خلک نه دی منع کړی که نه د سود نه او د دروغو د وینا نه. نو دا وګوره الله تعالی د غلطۍ نسبت چې دی علماو ته کړی دی چې دې خلکو دا غلط کارونه کوله به د علماو چل شوی دی ولې نه منع کول. په دې ځای کې امام معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمه الله وایي چې الله تعالی وایي یوشع ابن نون ته وویله چې ستا د قوم زه 1 لاک خلک هلاک کوم، او په دې کې ګوره 40,000 علما دي، نیکان خلک دي پکې، دا 40,000 به د هغې سره هلاک کېږي ځکه چې هغې خپله فریضه پېژندل نه ده. نو په نهي عن المنکر باندې خلک خفه کېږي نو ډېر خلک یې ځکه نه کوي او ګران کار دی. نو دا دې ته سوچ کول غواړي. ښه بس دی. قل ووایه یا اهل الکتاب کتاب والو یهود او عیسایان هل تنقمون تاسو غوسه نه تاسو نفرت نه کوئ منا زموږ سره الا ان آمنا مگر په دې وجه باندې چې موږ ایمان راوړی دی بالله په الله باندې وما او په هغه څه باندې انزل او چې نازل شوي دی موږ ته وما او په هغه څه باندې انزل من قبل چې نازل کړی شوي دی مخکې زموږ نه وان اکثرکم فاسقون او په دې وجه تاسو نفرت کوئ زموږ سره چې اکثر به تاسو کې نافرمان دي. قلوا وای هل انبئکم آیا خبر درنکم تاسو د بشر من ذالک بډیر ناکار سره من ذالک د دغه دین اسلام نه چې تاسو په نسبت ناکار دی مصوبة عند الله په اعتبار د مرتبه سره د الله په نسبت دی. تاسو وای دین اسلام ناکار دی راشي د الله په نسبت کوم ناکار دی چې خبر درکم داغي اغا دین من لعنه الله دین دا اغا چا دی چې الله بلعنت کړی دی وغضب علیه باغ باندې غصه کړل وجعل منهم القردة والخنازیر او ګرځولې دي د هغوی نه شادوګان او خنزیران وعبد الطاغوت او دین دا اغا چا دی ډېر ناکاره چې عبادت یې د شیطان او د سخي کړی دی. اولئک دغه کسان چې دي شر مکانا دا ډېر ناکاره دي مرتبې په لحاظ سره چې مؤمنان نه دي واضل عن سواء السبیل او ډېر زیات ګمراه دي او خطا دي د سمې لارې د توحید نه. واذا جاءوکم کله چې راشي دي تاسو ته قالوا وایي آمنا موږ ایمان راوړی دی وقد دخلوا بالکبر حال لري دي داخل شوي وو مجلس د پیغمبر دا د کفر سره وهم قد خرجوا به او دیو چې دی وتې دي به د دغې کفر سره والله والله چې دی عالم ډېر ښه پوهه دی بما کانو یکتمون په هغه کفر باندې او په هغه نفاق باندې چې دوی په زړونو کې پټوي. وترى كثيرا منهم او تبين ډېر کسان منهم د دیونه یسارعون چې دوی ورجلتي کوي سیالي وکوي
او مخکې کېږي به په الاسم په ګناهونو کې والعدوان او په ظلم کې واکلهم السحت او په خوړلو د دیو کې حرام لره لبئس ما كانوا يعملون ډېر بد دی هغه عمل چې دوی کوي لولا ينهاهم الربانيون ولنمن کول دیو لره الله وعلى خلقو والاحبار او علماء عن قولهم الاسماء د وینا د دیو د دروغونه واکلهم السحت او د خوړلو د دیو نه حرام لره لبئس ما كانوا يصنعون ډېر بد دی هغه عمل چې دا علماء کوي